أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و ناظرین، پروگرام برکات رمضان بزم علما سره تاسو خدمات کې حسب وعده او حسب معمول یو بیا حاضر شوی یو. د ماه مبارک رمضان اخیری ایام دی. الله رب العالمین دار کې دعا ګوی ربا تا ته د ورمنې واسطاوي، تا ته د اهل بیت اطهار علیهم السلام واسطاوي. صدق عظیمې میاشتې د عظیمو ایامو کې اخیری ایامو کې د اخیری عشرې خدایا ایمو گناهانو ته خپل د رحم و کرم و د بخشش لمنې کې ځای عنایت کړي. خداوند عالم د ایمو قوم، ایمو ملت، ایمو د خاوره، ایمو ملک خپل حفظ امان کې وساتي. آمین. سامعین، حسب وعده چې د دغه پروګرام ابتدا کې مو تاسو سره عهد کړو چې دغه پروګرام کې به مو خو جید علماء کرام او خو بهترین ډاکټرز، پروفیسرز، لیکچررز او قومي مشران او فلاحي سماجي مذهبي تنظیمونو سره منسلک افراد کوم دی ابرولو. صرف د دې لپاره چې هغه ایمو د قوم جوانان، ایمو د قوم د ملت هغه کسان چې هغه غوړي چې اګهي اړوي شعبې کې هغه مو تاسو ته مخامخ راولو او هغه نه تاسو پوره استفاده وکړئ. مختصر تعارف د ایمو نن د دغه پروګرام د ماه مبارک رمضان چې کوم لایو سیشن مرکزی اداره تبلیغات مدرسه جعفریه مرکزی امام بارگاه پر چینار نه نشر کیږي. د کې ایمو چې کوم نن محترم چیف ګیسټ یعنی مهمان خصوصي دي چې هغه ټول جانی پہچانی شخصیات دي او تاسو بار لیدلی دي او هغه کې د ایمو ډیر قدرمن، ډیر عزتمن علماء کرام، ایمو استاد محترم عقای حجت الاسلام والمسلمین علامه شیخ خیال حسین دانی صاحب چې هغه ته بار کله مو تکلیف ورکړی دی، هغوی انکار نه دی کړی، هغوی خپل پروګرام رغلی دي. مو دغه پروګرام ته هغوی یو حسن او یو زینات ورکړی دی. مو هغه سه پروګرام کې تاسو ته یو بیا هرکلی یایو د تاسو ادارې طرفه نه اوس مو د زړه اتا ګهرۍ نه شکریا ادا کوو. شکر تاسو ته مو تکلیف درکړی دی، نو تاسو مو پروګرام ته حسن او زینات ورکړی دی. او دې سره ایمو ډیر قدرمان، ایمو ډیر عزتمن، ایمو د قوم فخر، ایمو یو جوان، یو سپیشلیست چې هغه د کورمې سپینګیري نه ونیسه واړه بچي پورې هم خندني حیثیت سره پیژندي، هم خپل شعبې حیثیت سره پیژندي. ایمو ډیر قدرمان محترم ډاکټر سید محمد ثقلین آی سپیشلیست ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې د وخت ورکولې ډیر تللې شکریا ادا کوو. الله رب العالمین دې تاسو توفیقاتو کې نور اضافه وکړي. سامعین، کوشش کوو چې مو لږ ټایم کې ډیر څه تاسو ته پرووایډ کړو، هغه نه تاسو پوره استفاده وکړئ. خو دې سره ایمو دغه پروګرام کې څه غواړو چې صدقې جاریه دی دې سره نور خلک ایتو ستات سره استفاده وکړي، فایده واخلي، خپلو پیجونه، خپلو ګروپونه دا تاسو شیر کوئ چې دا پروګرام چوک وکسي. او سره مو دا پیغام درکو چې مرکزی اداره تبلیغات د کوم پیج څه تاسو کسوي دینا اینی ټایم که تاسو ته د ډاکټرز شعبې کې سترګو مثلا تکلیف پیښ شو، اندغه ویډیو ته تاسو راتلای شوي د ډاکټر صاحب هغه مفید مشورونه تاسو پوره استفاده کوئ شوي. زه رسم ټولو نه اول محترم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو الحمدلله مخکې تاسو د یو شی مو ډیسکس کو چې مخکې به مو هسپتالو کې لیدو هغه نان لوکل ډاکټرز برتلو چې هغه سره اول خو یو کوله پورې د چا تعارف یا ډیر مشکل وو. اوس خو الحمدلله اره شعبې کې چې هغه یعنی یو خو سپیشلایزیشن کړی وي او سپیشلیست وي، ایمو خپل جوانان او بیا د تاسو غونډه صورت کې کاغه منور سره ډاکټرز دي هغه په خپل موجود دي. د خدای دا مو باندې خصوصي لطف دی ایمو قوم باندې، خدای دې مو قوم ته نوره ترقی و عزت ورکړي. ډاکټر صاحب ایمو جوان نسل بلکې اوس نن سبا خو سپینګیري ورکې محتاجي اوړ بچي خو گیم د پرای استعمالي چې هغه ډیر موزر شاید چې هغه ته مو موبایل یایو. ډاکټر صاحب زه به اول کوېسچن دا کوم چې د موبایل سترګو باندې څه منفي اثرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
موبایل نن سبا د زندګۍ ډېر یو اهم شی جوړ شوی دی. هر عمر کې ښې فایدې شته دي، ښه خبرونه کې شته، خو که څوک بیا ډېر استعمالوي او غلط استعمالوي نه ډېر منفي اثرات یې خاص کر سپیشلی سترګو باندې شته دي، خاص کر وړو بچیو باندې دا ذهني طور باندې افیکٹ کوي، خرپوي، اثر پچوي او ذهني طور باندې هغه بیهیویر هغه کوم عادات دي، هغه کوم تاسو رویه ده، رویه باندې ډېر اثرات غورځوي. نه بیا زیات عمر کې چې کله بیا انسان 40 سال ته عمر ورسیږي هغه کې بیا خپل اثرات دي، او زړه عمر کې بیا د خپل منفي اثرات دي، هر عمر کې د خپل اثرات شته دي چې دینه کومې د شاعر وزي د خپل نقصانات دي. نه اول خبره به مو د وړو بچیو باندې وکړو په دې چې دای مو مستقبل دی، مو دوی ته سترګې دي. نه موبایل ذهني طور باندې چې کله بچای خراب کی هغه سبق کې اورسته پاتې شي، هغه مور پلار سره رویه ټیک نه وي، او کوم چې ته څه شی خیال غواړي هغه نه هغه بالکل هټ کې بل شي ته توجه ورکوي. چې ته هغه ته قرآن مجید خیال غواړي خو هغه هغه ځای کې هغه نه به لرې شي، هغه به موبایل کې یو کارټون کسي او بل داسې شی کسي که نه. نه بچیو باندې دي دا ډېر اثرات دي، دا یو اډیکشن دی، خو یوه نشه دی چې دې باندې خلک د وړه بچي څه عادت شي هغوی د بیا ډېر سبق وکړي، هر څه شي کې ډېر وروسته پاتې کېږي. نو موږ به یو کوشش به زه کوم چې د موبایل منفي اثرات باندې به زه یو بېله یو لیکچر انشاءالله څه وخت برابر کوم چې هغه ډېر عام الفاظو کې وي، هر عمر حساب مریضانو دپاره به هغه کې خپلې څه فایدې وي، څه به داسې خبرې به وي چې هغه خلکو ته نقصان نه ورکوي. موبایل استعمال به داسې کوو چې دینه سوا خو اوس موږ کار نه چلېږي، هر شعبې کې د ډېر ضرورت دی، خو دې دپاره یوه فرموله دی 20-20-20 20-20-20 ګوګل کې شته دی. نه دې مطلب دی چې کله ته یو 20 منټ موبایل استعمال کې نه بیا ته یو 20 سیکنډز دپاره 20 فوټ وریا سترګې وغړوه. نه بیا تو کوم سترګې باندې چې کوم موبایل نه منفي اثرات راځي هغه شي تو سترګې کې چې کوم نه خدای پاک یو لینس جوړ کړی دی، هغه لینس کله ته نږدې سترګې غړی هغه داسې غوټ شي، چې کله وریا سترګې غړی هغه نری شي، وریا شی درته وښیي، دا نږدې درته وښیي، بیا وریا درته وښیي. نه دا بیا چې کله ته کنټینیوسلی مسلسل ته نږدې شی کسي نه تو د لینس بیا دغه پوزیشن کې پاتې شي هغه بیا یو خو ستړی شي، هغه نسار کې درد شي، غوسه یې سړي رسي، بس وړې خبرې باندې جنګ ته تیاریږي. او بیا هغه چې کله ډېر وخت پرې ته دا شی وکړي نه بیا یې تو وریا نظیر سترګې په ویر کړي چې یاره دا وریا څه کار شته دی، نه بیا هغوی خلکو وریا نظیر کم شي. بیا د نن سبا تاسې بچي کس هر بچي ته تقریبا دریم بچي ته موږ چشمې لیکو، هغه مین اثرات دا دي. دویمه خبره وکړي دا دی چې اول خو دا فرموله هر ما ټولو ته خویندو وروڼو ته څومره مسافرین دي، مسافرین خو ډېر ورته لیا دي په دې چې کله هغوی څه راشي ټوله زه موبایل نه ټیکسي وغیره وچلوي که نه، بیا ماښام چې کله هغوی هغه کوي کور ته راشي خبرې کوي، نه هغوی بیا موبایل ته کیني او چوټۍ ورېځوي. نه هغوی دپاره به دا ما ریکویسټ وي چې تاسې چې کله 20 منټ موبایل استعمال کوئ نه 20 سیکنډ دپاره، 20 سیکنډ ډېر کم ټایم دی، نو یو 20 فوټ وریا سترګې وغړوه. که بیا ته داسې وړه کمره ده دیرې دي دوبۍ مو لیدلې دي، نه بیا هغه کې که تاسو 20 فوټ وریا ځای نشته دی، نه بیا ته سترګې پټې کړه 20 سیکنډ دپاره که نه، نه لږ دپاره پټې کړه تو ته به دغه هغه احساس وشي چې هغه مسل چې کوم ایتو کوم لینز داسې غوټ شی و هغه به لږ نری شي، چې نری شي تو مسل نه به هغه شي، سر نه به د بوج کم شي. اول خبره دا شوه. دویمه خبره دا ده چې کله بیا مو عمر 40 سال ته ورسیږي نو بیا هر سړي نارمل سړي نږدې نظیر کمیږي، نو چې کله د موبایل ته چې راواخلې نو بیا به ته نه نږدې شی نه کسې، نږدې شی ته به کوشش کوي چې کسې وي هغه به ته کسې نه په کار دا ده چې ته بیا یو ډاکټر سره مشوره وکړه، که نه وي بیا به تو ډېر سخت سر خوږېږي، سترګې به د خوږېږي، سترګو نه به د اوښې رڅي، غوسه به در رڅي، او که ته دفتر کې کار کوي خپل سټاف به درنه خفه وي، دا یې مشرانو باندې اثرات دي. او نوره څه دی بیهیویر څه دی کومه چې تو رویه د خلکو څخه خرپوي هغه له تاسې خپله کس وي چې چوک موبایل ته ناست دي دکان کې ناست دی ته ورته ویر شه یاره دا پلانه شی په څو دی یاره مو څه نشته دی سره به بیا خو هغه توجه هغه طرف ته نه ځي. نه دا ډېر منفي اثرات دي. نوره ز پرابلمز وکشتا دي مسالې وکشتا دي هغه به زه بیا تفصیل سره دوی د لپاره بچیو د لپاره هغه د لپاره سپیشل یو پروګرام کوم ان شاء الله څنګه باندې وای ونیمه غنټه به صرف د شو باندې خبرې کوو. صحیح ٹھیک شوی جی مهرباني ډاکټر صاحب
زه به انشاءالله تاسو ته راته بیا رسم. اقای محترم، ډېره عظیمه میاشت ده، دې نه خو تاسو علماو چې کوم د ایمو د ادارې لایو سیشن بیس باندې کوم خلکو ته څه وښیلو، یقینا هغه نه ډېرو خلکو استفاده کړې ده. میاشت په ختمولې ده د اهمیت یعنی مسئله حرم خوري د قرآن او د روایاتو نگاه کې دی باندې تاسو خپل معافي ضمیر گزارش وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو ماه مبارک رمضان په ختمېدو دی. ټولو ته کوم اعمال یې کړي وي، عبادات یې کړي وي، دعا کوو خدایه ټولو نه اعمال عبادات اطاعت قبول منظور وګرځئ. او سوره سزا دریا وشوه، پروردګار علم د قبوله کړي مونږ. او بیا خصوصي دعا کو پروردگاره دغه میاشت عظمت و حرمت باندې قسم در کوو چې موږ مې د بد و زبون حالات احسن و نیکو حالاتو کې بدل وګرځئ. مسلمانو ته عقل و هوش نصیب کړي چې هغوی خپل مستقبل باندې نگاه واچوي چې مستقبل چی شي کې دی، جنګو کې دی، یو بل ګریوانو کې لاسو چولې کې دی. که مسلمان بیدار شي دغه شي باندې چې جنگ و جدال څه کوم دی هغه کې مو فلاح و نجات نه دی. ان که تو وقت سے سنی هم متاثر دی، شیعه هم متاثر دی. و کار دا دی چې شیعه سنی مل کر دی باندې سوچ وکړي چې جنگ راه حل نه دی د دغې علاقې. دغې علاقې کې ډېر جنګونه شوي دي او پروردګار عالم د متبازین استا جنګونه دغو بد حالات نه نجات نصیب کړي. نو که تاسو خدمت کې داسې عرض کوم تو بهترین هغه وکړلو څه کسه که مو اهمیت ته سترګې وغړو دغې مسئلې لا ډېره مهمه مسئله ده حرام خورۍ والا. او مسلم کمیونټي کې که ته وکسې که نه دغه شي اهمیت ختم شوی دی. یعنې مطلب هر یو کس پیسو ارټولولې پسې دی، هغه یې چې کومې ذریعې سره وي، کومې طریقې سره وي، پیسه زیاته کړو جمع کړو او مطلب دا څه دنیا مو زیاته شي که نه. خو دغه شي تکایل نه دي چې جایزه وي که نه جایزه وي که نه. که څه قرآن ته سترګې وغړئ، قرآن کې امته پورې د هدایت کتاب دی. قرآن کې همدغه حرام خورۍ والا ټکی 75 وارې ذکر شوی دی. دې نه ته اندازه لګوئ چې د سوره اهم و مهم موضوع دی. مطلب قرآن دور اهمیت ورکړی دی چې یو لفظ هغه 75 وارې تکرار کړی دی. دې نه ته خپل اندازه لګوئ چې دا مهم شی دی. قرآن ایما او تاسو توجه دې شي ته مبذول کوي. بیا خاص کر دغو حالاتو کې زه بیا جمله وکړم که څه حرام خورۍ شاخ و دم نه لري. زه اوس وایم چې مثلا که مو معاشرې کې سود حرام دی، رشوت حرام دی، مال مردم حرام دی، غلیا حرام دی که نه، غصب حرام دی. ایمو معاشرې کې دا شیونه حرام دي. حالانکه ډېر داسې کارونه دي چې هغه حرام دي، موږ یې کوو، موږ یې چې که موږ دا ساره حرام د کوو نه. اوس ناب تول کې کمای د حرام خورۍ کې رسي. هغه نه علاوه ریټونه چې مطلب ته نجایز ګاټه کوې، ریټ مثال نجایز ریټونه ته کوې او نجایزه ګاټه کوې، دا حرام خورۍ کې رسي. یا 2 نمبر مال خرڅوي، دا حرام خورۍ کې رسي. دوکا کوي، فراډ کوي، فریب کوي، دا ټول حرام خورۍ کې رسي هغه جي که نه. کس اصحاب کهف څه کله 300 سال بعد خوب نه بیدار شول، نه هغوی وږي وو، یو کس یې مړی پسې استولو. قرآن آیا دی سوره کهف 19 نمبر آیې کې فلینظر ایها اسقى طعاما فلیأتکم برزق منه. هغه دا شی کس ته وله چې تاسو کې چوک تلای شي چې موږ ته پاکه پاکیزه او حلاله مړۍ راوړي. ان 300 کاله بعد هم هغوی ته هم غم د دغې خبرې و چې که اوس موږ چې خورو پکار دی حلاله وخورو، حرامه مړۍ ونه خورو که نه. اندیشان سره پیغمبر حدیث دی، پیغمبر کریم یو حدیث کې چې زه خپل امت حوالې سره دروش یوال سره ډېر پریشان یم چې ما نه بعد به ما امت دغو دروشیو کې ډوب شي. هغوی نه یو شی ریاکاری دی. ما نه بعد به ما امت کې ریاکاری زیاته شي. هر یو کس به کار کوي خدای دپاره به نه وي، خلکو دکاوي دپاره وي، شوشه جوړولې دپاره وي. یعنی که هغوی ته عبادت وکسي، که هغوی ته بود و باش و رهن سهن وکسي، که هغوی مسلمانۍ وکسي، هر یو شی به ریاکاری بنیاد باندې وي. او دویم شی چې پیغمبر یې ایمان وروسته به ما امت ډېر زیات ورکې ډوب شي، هغه مسئله د شهوت ده. ایما امت به شهوت پرستی کې ډوب شي. که ته وکسې نن سبا معاشره دې طرف ته زیاته لاړه ده. شهوت پرستی نن سبا ډېر زیات عیان شوی دی. معاشرې کې وکسې هر یو کس ورکې ډوب دی، که غوړ دی، که وړوکی دی، که نر دی، که ښځه دی.
دریمه مسئله څه پیغمبر اشاره کوي هغه لقمه حرام ده. پیغمبر اکرم یې څه زه خپل امت باندې لقمه حرام هورې سړی زیات حساس یم. زمونه ورسته به ما امت حرام مړې باندې ایله اسرا ونه کی. خال به حرام خلی روړي ګټي خوري به پروا به نه کوي. یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم یې څه څو شیونه داسې دي څه هغه شیطان ډېر زیات خوشحالوي. یعنې هغه مقاماتو کې شیطان ډېر زیات خوشحالېږي، فرصت ورته میلوېږي، موقع ورته میلوېږي یو انسان گمراه کوای شي بهترې طریقې سره. هغوی نه یو شی دا دی چې کله انسان قهر و غضب حالت کې راشي، انسان څه کله غصې کې وي، جذبې کې وي، عقل کار نه کوي. انسان څه کله غصې کې دی هغه خپل عقل نه کنټرول نشته دی. دویم چې کله دوه مؤمنان خپل منځو کې ناراض وي، یعنی مرور وي، متوسطي اډموتې وي، کنه دې ټایم کې شیطان ډېر خوشحالېږي. شیطان ته بهترینه موقع میلوېږي چې دغه دوه منځه غلط فهمۍ نورې زیاتې کي، خلیج نور زیات کي، کینه نوره زیاته کي، یو بل نه ښه وریا کي او یو بل ګناهګار کي ښه زیات. دریم ځای چې شیطان هلته ډېر خوشحالېږي هغه د مؤمن بخل دی. چې کله یو مؤمن بخیل وي، بخل کوي که نه، شیطان ډېر ورته خوشحال وي. دا روایتو هغه د جملې دي که نه، څه بخیل کس مؤمن ویلی نه دی هغه جهنم ته ډېر نږدې دی په نسبت د جنت. کافر سخی دی هغه سخاوت واجې نه جنت ته ډېر نږدې دی په نسبت د جهنم. یعنی کیدای شي یو کافر کس سخاوت واجې نه جنت ته لوړ شي، کیدای شي یو مؤمن کس بخل واجې نه جهنم ته لوړ شي. څلورم ځای څه کې شیطان ډېر خوشحالېږي هغه لقمه حرام دی. دغه څه مکوار دی دغه نقطې سره، یعنی حرام مړی کې، حرام ریزه کې، حرام پیسې کې، حرام ګاټې کې شیطان شریک دی. هغه ډېر زیات خوشحال وي، فرصت ورته میلوېږي. و زه به خواست کرد یو پیغام مو چوک مولا منو، مولا سید الشهدا کربلا منو. کسا مولا سید الشهدا میدان کربلا کې د کوم جنگ و کومه معرکه وه، د المنځو بالمنځه و منځ کې نه وه، در دوو طرفو المنځونه کول. مسله د حلال خورۍ او د حرام خورۍ وه. یوه طرف ته 72 کسان هغه حلال خوري وو، هغه په مقابله کې د کوم لښکر یې راغلي وو دا ټول د حرام خورۍ حرام خورو لښکر وو. ځکه مولا سید الشهدا ظهر عاشور باندې چې کله اتمام حجت ورته وکړي انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا، چې کله پوه شي چې دوی باندې اثر نه کوي، مولا ورته جمله وکړي فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع على قلوبکم. تاسو زړه باندې مهرونه لګېدلي دي چونکې خېټې مه حرامو نه ډاکې کړي دي. تاسو باندې فرزند زهرا، فرزند علي، فرزند رسول الله خبرې چې ته اثر کوي. یا یو حدیث کې پیغمبر اکرم الفاظ داسې دي، پیغمبر لیأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. یوه داسې زمانه به راشي چې خال به پروا نه کوي، مسلمان به پروا نه کوي چې پیسه خې واخسته خو حلاله دی که حرامه دی. بس هغه به هم غم دی چې پیسه واخه، پیسه ډېره که که نه، نو هر یو کس به مطلب پیسې سې لګېدلې وي چې څوره پیسه زیاته کړي، څوره پیسه زیاته وګټي که نه. دا یو مصیبت دی هغه جي. نن سبا که ته معاشرې کې وکسې که نه، مسلمان پیسه ګټي په قسمو، په قرانو، په غلطو طریقو، په غلطو لیارو، په نجایزو طریقو که نه، نو دا مو یو عجیب غوندې صورتحال دی. زه اوس نن سبا هغه غوندې د نیټ کې هسې کله ځنه کلیپونه کسي سړی ډېر افسرده او پریشان شي ورته که ته وکسې که نه فراډ والا دوکې والا کلیپونه نن سبا ډېر چلیږي. وړور کو تا ذهن ته دا ورچوي. مثلا یو کس دی کار کسب کوي، څه خیل ته غلیا ورکې کوي، څه خیل ته ډکیتي ورکې کوي، صرف هغه ویوز یې تولې دپاره دا کلیپ خو جوړوي. خو افسوس دی باندې دا دی چې دا سوچ نه کوي چې دا د حرام خورۍ والا، دا د نجایزو طریقو والا، دا د ډکیتي والا، دا د غلې والا یوه طریقه دی، دغه وړو بچیو ذهنو ته چوي ده که نه. زموږ معاشره تقریبا دغونه جوړه ده. اخري وی نقطې طرف ته اشاره ته وکړم، هغه جي دین انشاءالله گفتگو کوو. هغه دا دی که ته سوچ وکړې که نه، حضرت آدم و حوا علیهم السلام چې کله پروردګار عالم بهشت کې ځای ورکړی و، هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو بهشت کې چې کوئ وکړئ چې خورئ خوړای شو، اجازه ده درته، فل ازادۍ ده ده. وکلا منها رغدا حیث شئتما، کوم یې ونې نه خورئ، کومه میوه خورئ، خو صرف یې ورته ویلي ولا تقربا هذه الشجره، صرف یوه ونه یې ورته ښیلې وه، هغه یې نصیحت کې ورته ویلي چې دغې ته ما نږدې کېږئ که نه. نو شیطان دې ځای کې هغوی وسوسه کړل، فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. شیطان څه کله دوکه کړل، بقره سوره بقره آیت نمبر 36 دی، هغوی هغې دوکې کې راغلل، هغه لقمه یې وښیه چې وخوړله. کسه دنیا ته ادم و حوا څه هبوط وکړل، هغې ویې لقمې واجې نه وو، ونې ته نږدې کېدلې واجې نه وو. او ځکه درته یم دا منع نه وه، حرامه نه و دا کار.
چونکه پیغمبران حرام کار نشي کوي، معصیت نشي کوي، دا صرف یو نصیحت و صدا که نه وکوي بهتر یوه ترک اولا وه. زه به دا کسې جمله داسې درته وکم چې مو مطلب پلار حضرت آدم علیه السلام صرف یوه لقمه حرام ونه خوړه، جملې ته سوچ مو وی نه خوړه، ذاق الشجره وی څکله، یوه لقمه حرام هغه وڅکله، څومره زیاتو مصیبتو کې گرفتار شولو، امو څومره زیاته حرام خوري کوو، ایمو به څه حالات وي، ایمو به څومره سنگین صورتحال وي. لذا یاد وساتئ مسئله د حرام خورۍ معمولی مسئله نه، ډېره سنگینه مسئله ده. انسان په کار ځان باندې رحم وکړي، انسان په کار خپل اولاد باندې رحم وکړي. یو حدیث کې پیغمبر اکرم یې چې ترک لقمة حرام احب الی الله من صلاة 1000 رکعة تطوعا. پیغمبر حدیث ده چې ایوه لقمه حرام پرخلله 2000 مستحبی المنزونه بهتر ده، 2000 رکعت مستحبی المنزونه بهتر. خدای دې مو ان شاء الله لقمه حرام نه محفوظ وساتي. امين. هغه صرف د یو دوه کوېسچن دي، دا کوېسچن تاسو نه کوم. دا یو ملګری څار چوک دی کوېسچن کوي چې آیا زکات فطره نماز عید نه مخکې او کله واجب دی یا عید المنزل نه بعد ورکوای شي؟ کسا واجب خو څه کیږي، شب عید باندې واجب کیږي، روز عید باندې ورکوای شي. هغوی سیستنی اجازات ورکړی دی چې کوم کسان ماه رمضان کې ورکوي یا ورکوای شوی به نام فطره، به نام سرسایه. یعنی مخکې به مو ویله چې یاره قرضې ونون سویر کا ورسته مجرا کا، هغوی سیستنی چې نه خود روژې کې ته سرسایه نیت سه سرسایه په نامه ورکوای شي وبسه غریبانو ته ورسیږي. ټیک دی. هغه څه دویم سوال دا دی چې کاروبار کې کمیشن خستله څنګه دی، جایز ده یا حرام ده؟ کمیشن کسا دسې دی، کمیشن دا اسلام کې مطلب یو جایزه طریقه ده، خو کمیشن کې فرق ده. مو کوم کمیشن خلو کمیشن واسطهګری ده، واسطهګری اسلام کې شته ده چې ته دوه منځه واسطه شوي، مثلا یو کور هغه خرڅولو تا ورته خرڅ کړلو، تا ورته مشتری پیدا وکړو، تا ورته ګاهک پیدا کړلو، ته حق لري چې 100 روپۍ واخلي. خو اټ ډزنټ مین چې ته مطلب دا چې هغه 40 لک شاید ته 50 لک ته رسایي. لکه ایمو معاشره دا شی کوي، ظلم دغه ځای کې کوي، دا ناجایز ده، دا حرام ده دا شی طریقه. لکه مو ته پلاټ راکړی دی، غره ته ویلي دا پلاټ مثلا ما ته خرڅ که 50 لک، زه هغه پلاټ څه کوم ځان ګاټې دپاره ځای ما ته څه کمیشن الاو دی، زه یې په 60 لک خرڅوم. غلطه ده وکړه که نه، نجایزه ده وکړله. کمیشن معقول کمیشن واخیست، ته څومره زحمت وکړي معاشرې کې پوښتنه وسې وکړه چې مو دا زحمت څومره قیمت لري، 50,000 لري، 1 لک لري، مغونه ته وچات که ورنه. یو مثال وړوکی مثلا بازار کې مارکیټینګ کوي، مثال هغه کې د شي 2,000 روپۍ وي نو ته حق نه لري چې 15,000 ورکړي واخلي. کمیشن دغه ځای کې حرام کېږي چې موږ مطلب دا چې خپله ځان باندې حرام کوو، وګرنه د منځ کې کوم زحمت ته کوي حق و زحمت چې کومه ده اسلام کې شته ده. هغه صاحب دریم کوېسچن دا دی چې NFT اپ کې چې کومو خلکو پیسې چولې دي دې څه حکم دی؟ NFT کسا یو خو داسې دي که نه، دې کې علما داسې وایي که نه چې کوم د مسلمان ممالک والا دي، مسلمان والا دي کې خو دا خو ډېره مشکوکه میله ده، نه دی په کواسه دي کې تغه کوي کاروبار کوي. او که چیرې کفارو ممالک والا دی کنفرم دی د ته پار نه کوي، هغوی کې ته بزنس کوي او بزنس والا هغه دی نو پار نه کوي. خو البته کوشش دا انسان وکړي چې هغه بزنس وي، بزنس کاروبار وی کنه علی کا بزنس نه دی دا ته یقین دی. اکثر فراډ دی، بالکل اکثر فراډ دی. اوس خو تقریبا خلک ورکې ویل لګېدل لکه څنګه ډبل شو ویل، بیا وروسته اوسې بي پر یو ویل، اوس دا راغلل. خدای د مخته خیر وکړي. امین امین. مهرباني. هغه صاحب ډاکټر صاحب دلته یو سوال راغلی دی، زه دا سوال کوم خو یمو کوم موضوع دی مسؤل اندازه ده سندې کې به سوال شي. یو کس ته هغه پښتنه کوي څه کوي یمو ایوي سترګې نه اوښکې بهیږي، موبایل استعمالولو وخت کې بهیږي، او زه کله ډرایوینګ کوم دی وخت کې بهیږي. دې وجه څه شی دی؟ یو دا دویمه خبره دا څه ډاکټر صاحب نن سبا د سترګو څه کوم تکلیفونه دي هغه تقریبا ورځې نه بله ورځ ته زیاتېږي. تاسو هغه یو کوم ډیفیکټ و هغه موبایل وښیلو دې باندې لږه روشنۍ واچوئ چې نن سبا د سترګو کوم تکلیفونه زیات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به دا سوال طرف ته ویر شو ندی به ماته عمر پاته نشد چې دی عمر څومره دی. که دی کس عمر 40 سال دی یا 40 سال نه زیاته نه دا به خامخا دی د موبایل استعمال 40 نه کم دی. خو دا خو بیا لیدل غواړي څه وکسو په کله بچیو کې چې کله یې واسترګه وخه کوي هغه واجه دا وي چې چې ته پیپ باندې نه وي دلته. دویمه خبره دا وي زه نه بچي پیزې کې مسله وي، پیزې باند وي هغه نه هغه وخه کوي بیا.
الرجي یو واجه کېدای دی. نه دا بچا خو چې یو مو سره ایمو نمبر سکرین بیا ورته شیر کوئ مو سره خبرې وکړي زه به پراپرلی به طریقې سره به پوی کوم انشاءالله ښه به شي. خو دوبه کې د خیر مو سره خبرې کوئ شي. خو بل خبره دا ده چې نن سبا د عام بیماری کومې دي نو دا کله چې موسم چینج کیږي کنه دغه ژمي نه سړه کیږي او سړه نه ژمی کیږي د دوران کې یوه بیماری رسي مو ته وایرل انفیکشن یایو نه هغه کې سترګې نه د پښتو کې ورته شوبې چشم یایي شوبې چشم دا ډېر کامن دی ډېر عام دی نن سبا. اول به سترګې کې یکدم ته به ناست وي ته به وایې هلې مو سترګې کې چې وغورځېدو نو بیا ډېره زیاته وخه کوي دردا کوي او داسې به محسوسېږي لکه چې تا ستنه وکې پرته وي. نو دا ډېره کامن دی. نو دا بیا مو لږ عام دکان نه د بټنسول دوایي واخلي چونکې دا ډېر مضر اثرات لري نو دا په کار ده چې ډاکټر سره مشوره وکړي هغه نه بعد دا بیا دوایي استعمال کړي د خپلې مرضۍ سره بازار نه بټنسول یا دغه نورې بټنویټ میټومیټ یا د پریډنیسنت ډېره مشهوره دی دا دوایانې دغه ایمو میډیکل کوم سټورونه والا دي دوی ته زه درخواست کوم چې خپل سر سترګو ډراپس چاته ماویر کوي. ایمو نمبر تقریبا هر میډیکل سټور والا سره شته دی ما ته یو ټلیفون کوي زه به ورته انشاءالله هر وخت اویلیبل وم زه به جواب ورکوم. نو هر عمر څخه خپلې بیمارۍ دي خو نن سبا چونکې وایرل انفیکشن زیات دي او بیا واړو بچیو کې کله چې دغه موسم هغه شي چینج شي نو دغه ونې چې ګلونه وکړي دي دوران کې بیا مو ته هغه یایي ورنل کټار لکه د نزله بهار لفظ د لپاره استعمال شوی دی د دوران کې بیا بچیو سترګې نه سختې اوښیا روانې شي سترګې سریا وي هغه کې مختلف قسمونه دي ځنه ډېر شدید وي بچی سترګې نه شي غړوی خو هغه دپاره بیا مو خپل علاجونه شته دي خپل سر دوایانې به هغه کې نه چوي خو بیا که چا بچیو ته دا شی شته دی نه تورې چشمې یوه هغه پي کیپ چې وي ټاپه لخویلي که دا چوي نو هغه زه به سکول ته دوران کې تلو راتلو کې دا به ښه وي او کوم ځای کې د ونې بوټي ډېر وي هغه ځای کې ما پرېږدي پټیو مټیو طرف ته ما پرېږدي او خپل دا الرجي والا هغه شوی خبرې او دریمه خبره دا ده چې نن سبا دغه بچي خوږیږي ډېر زیات انجري داسې ورځ نه وي چې موږ 4-5 بچي ونکسو نن به مو یو دوه اپریشنې داسې کړي وي چې هغه بچی یو چا ګولي ډنډې سره لګېدلی چا څه سره لګېدلی سترګې به بچي سترګه خو نن مو ډېره په تکلیف ډېر تکلیف کې خدای شفا ورکړه خو موږ خپله خواري وسې وکړه خو امید دی چې سترګه به باد شي خو هغه شی به نه وي لکه څنګه خدای جوړه کړې وه. نو دا څو شیان دي. بله خبره وکړې دا موبایل ډېر غیر ضروري استعمال منفي اثرات ډېر زیات دي شوګر نه ډېرې خلکو خرابې شوې سترګې مختلف وجوهات دي او هغه باندې چاته څنګه قسم ته تکلیف وي هغه په مخ ته بیا ورسره خبره کولی شو ما ته ویلی شي ما نمبر ورته جی او سامعینو ناظرین تاسو ډاکټر صاحب نه کمنټس کې تاسو یې چاته څه تکلیف وي هغه کمنټس کې تاسو لیکوئ ایمو ملګري ناست دي هغه به موږ ته تاسو والا کوېسچن راکوي هغه به موږ ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو. زه ډاکټر صاحب تاسو طرف ته انشاءالله بیا راځم هغه صاحب طرف ته هغه صاحب تاسو مسئله حرم خوري باندې قرآن او حدیث او روایاتو ورو سره څه نه څه روشنۍ واچوله او دې حوالې سره څه نه څه حکایاتو او روشنۍ کې معاشرې ته عوام ته خلکو ته تاسو څه پیغام درکول غواړئ؟ جی بالکل کسا ته که کتابو ته لوړ شي که نه دی حوالې سره ډېر زیات حکایات موجود دي د پیغمبر نه ونیسه ائمه اطهار نه ونیسه علماو سیرته پورې مطلب دي کې کیسې حکایات شته دي چې هغوی څنګه حرامو نه مطلب ځان ساتلی دی او ځان یې ورنه باج کړی دی. مثلا زه خپله یو مثال درکم پیغمبر حوالې سره دا حکایت موجود دی چې پیغمبر اکرم اووه کالو و یو پیر یهودیانو خپلو منځو کې دا تاړه باسه وکړله چې مو کسو چې دا پیغمبر دی که نه دی ویلي څه کتابو کې مو پړاو کړي دي چې کوم پیغمبر وي هغه حرام نه خوري هغوی یوه چرګه پټه کړې وه دزدي مال و هغه یې تیاره کړله نو هغه یې پیغمبر ته ور واستوله چې دا پیغمبر وخوري کله نورو کسانو خوړله نو پیغمبر ته نه ورسته شو پوښتنې ورنه که ویلې نه خوري هغه د ورته ایسه نه زه دا ځکه نه خورم چې دا ماته پته دی چې دا حرام دی او خدای زه حرامو نه ساتلی یم زه حرامو ته نه ورنږدې کېږم. همدې سره پیغمبر اکرم یو بلې واقعې کې شودې وې یوې ښځې ورته رستولې وې پیغمبر هغه شودې واپس کړې وې هغه ښځه ورنه خفه شي وه پیغمبر ورته جمله داسې ادا کړله بذلک
امرت الرسول ان لا تاكل الا طيبا ولا تعمل الا صالحا. پیغمبر د ته ټولو انبیاء او رسولانو ته حکم شوی دی چې هغه پاکه پاکیزه مړۍ وخوري او عمل ونه کړي مګر صالح عمل وکړي. که نه مقصد دا څه که ته ایمو پیغمبر ته سترګې وړی هغه سیرات کې دا ډېره برجسته نکته دی چې پیغمبر خپلې زندګۍ کې یوه لقمه حرام ویلې نه وي هغه نه ځان ساتلی دی. ان سره څومره چې ایمو امامان دي هغوی باقاعده ته نه ځان ساتلی دی. دی ځایل کې به زه تاسو خدمت کې یوه نکته داسې عرض کړم چې یوه ورځې امام باقر علیه الصلاة والسلام چې کله د منصور دوانیکي چې هغه د بني عباسو خلفاو نه دویم خلیفه و هغه قید کې و محبوس و امام ډېره کمه مړۍ خوړله کوشش به کول مړۍ نه مې ځان ساتلو. یوه ورځې یوې مؤمنې ښځې ورته دوه نغن رسولي مولا ته پنځم امام ته. نه مولا ته کله هغه نغن میلاو شو مولا دوباره واپس کړل هغه یې نه وخوړه حالانکې هغه ښځه مؤمنه وه صالحه ښځه وه. هغه خفه شوله مولا نه یې پوښتنه وکړه چې ایمو نغن د ولې نه وخوړه. امام د ورته ویي څه ګرچې تا کوم نغن و هغه حلال وله و خو مسله دا وه چې کوم لوښي کې کوم شي کې مو ته راغلي و هغه لوښی هغه ظرف یا مو ته شکور نه ویو هغه حرام وله و ځکه مو نه وخوړلو. ټیک شو. یعنې دې حده پورې به اهل بیت و امامانو پرهیز کولو حرامو نه حرام خورۍ نه. یوه حدیث کې مولا یایي یا څه تاسو ته پکار دا دی چې حرامو نه خو غوڅ ځان وساتئ بلکې هغې مړۍ نه ځان وساتئ چې هغه شبهناکه وي مشکوکه مړۍ وي. مثلا زه یو حکایت اوس خدمت کې عرض کړم. شپږم امام یو غلام و هغه مصادف نومیدلو. دا مصادف غلام یو وارې مولا واستولو 1000 درهم یې ویر کړل چې ته لاړ شه مصر ته بزنس کاروبار وکړه سامان یوسه مدینې نه مصر کې به خرڅ کړي. هغه چې کله مصر دروازې ته ورسېدل دغه تاجران نه هغه طرفه خل راووتل نور تاجران هغوی پوښتنه ورنه وکړه چې حالو دی سچویشن دی هغوی ته وویل چې دا کوم شیونه تاسو ته د سره دي اجناس دا خو نشته ناپید شوي دي او تاسو خو به ښه ریټ کې خرڅ کړئ تاسو ته دا خوشخبري دی یوې قسم ته. دوی خوشحال شو خپله منځو کې تاړه باسه وکړه چې راشو موږ داسې چل وکړو دا شی به ښه قیمت کې مهنګه خرڅ کړو. هغوی لاړل هغه شی مطلب روپۍ باندې روپۍ وګټله ښې پیسې ورکې وګټلې. کله واپس راغلل مدینې ته نه د هغه مصادف څه د مولا غلام و دیا راغللو مولا ته. مولا ته ټول سفر صورتحال بیان کړلو. ای مولا حضور کې 2 تیلې جولۍ کېږدولې یو 1000 درهم والا بله مولا د دوی دا چې دي هغه د دوی مولا جون دا دی تا والا 1000 درهم ورسره کړي دي و دا یې دي ګاټه دی چې ما راوړي دی دی بریتونه توغول پښتو خبره چې ما ته مولا څه شبسی راکړي. امام غضبناک شولو خپلې 1000 درهم یې واخیستلې مولا د ورته د 1000 درهم وړه دا زه نه خلم دا جایز نه دي دا تو جایزه ګاټه نه دی راوړي. امام جمله داسې که یا مصادف مجادلة السیوف اهون من طلب الحلال. ای مصادف د یاد وسته تورو سره جهاد کول اسانه دی رزق حلال ګټل ګرانه دی. انسان میدان کې تورو سره جنگ و جهاد وکي وجنګیږي هغه ډېر اسان کار دی خو داسې ته رزق حلال وګټې پیسه د حلال وي دا ډېره ګرانه مسئله دی. نو که څه دي کې انسان په کار ډېر زیات کوشش وکړي څه حرام خورۍ نه ځان وساتي. حرام خورۍ که ته زه یوه جمله کوم اکثر چې ایمو نظام عجیب نظام دی که ته وکسې صدر نه ونیسه ایمو 1 ګریډ کلرکه پورې حرام خورۍ کې ډوب دي. سرکاري نظام د حرام خورۍ نه جوړ پرایویټ نظام کې د حرام خورۍ زیاته که نه خلک یې پروا نه کوي د دغه شي خلک سره مطلب تشخیص و تمیز ورکوي نه چې دا جایز دی نه جایز دی حلال دی حلال حرام دی. ایدي که ته وکسې منفي اثرات یې ډېر زیات دي انشاءالله دې اثارو باندې موږ گفتگو کوو خو دې باندې باقاعده پوره یوه سلسله یوه اشرا کېږي. مو خپله دې ورې رمضان کې هم موضوع گفتگو انده اثار حرام خوري و حلال خوري و که نه څه هغه باندې مفصل گفتگو کړی دی. اخري یوه نکته اوس خدمت کې زه عرض کړم که څه یو ورې دغه حکایت اوس بار بار ولیدلی داسې تکرار یې کړم. هارون الرشید خپلو کسانو سره ډېرو سره ناستو دسترخوان باندې گفتگو کېدو هغه د بهلول ذکر وشو که نه. هارون د ته یې څه بهلول دی بس لیونی دی دلته رڅي دا دی یا دی بس یکدم یې په زړه شو نه خپل یو ظرف لوښي کې مړی ورته واچوله غلام ته یې ویر کړه چې دا ورته ورسوه چې ته بهلول وي بیګ څه بهر نه هغه نوکار یې راغللو ویل یې دو چې وی خرابې کې بهلول ناست دی هغه مړی ورته کېږدوله ورته یې دا چې دی چې دا بختوار یې خوش قسمت یې هارون الرشید بادشاه یاد کړلی دا یې درته سپیشل مړی رستولی دی. هلته وریا یو 2 سپي مردار باندې چې باندې غوښې باندې لګیا خوراک یې کولو دا د ورته یې چې دا یو څه هغه سپی ورته یې کېږدوه هغه نه وړله خو خیر دې ته زور نیولی چې دا یو څه بهرحال
غلام د ورته یې بهلول ډېر غټ جرأت و جسارت نه وکړو، توهین نه وکړلو. بادشاه تو ته راوړه تی بادشاه مړې توهین کوي و تی سپی وته کېږه دی. بهلول د ورته یې څه ورو غږېږه، خبرې ورو کوه، که سپي واوري سپي بیا ونه خوري دا نو سپي بیا ونه خوري. مقصد دا څه دا د حرامخورۍ باطن دی که نه، څه دوره کثیف و پلید و نجس شی دی که نه، څه که سپي باطن نه خبر شي هغه حالانکې نجس العین دی، هغه به نفرت نه وکړي. خدای دې موږ ټول ته نه وساتي. هغه صاحب د یو سوال دی څه لکی ډرا څه لټرۍ وتی ایدي څه حکم دی او بینک د منافع په عوض کاروبار دپاره پیسو خوستل څه حکم دی؟ بینک منافع کې عوض کاروبار کې لیے پیسې خو یعنی مطلب بینک نه لون دی، مطلب لون مسله دی. ٹھیک شو بینک منافع لون ورکوي ټوله قرضه راخلي بینک ولا ګاټه درکوي. اچھا بینک ګاټه دا خو خیر واضحه حرامه دی، دا جایز نه دی، دا سود دی. مو مطلب کسه بینک پیسې ایښي دي، بینک یو ډپارټمنټ دی. بینک مطلب بینک کې بزنس لري، کاروبار لري، هغه انویسټ کوي پیسې، هلته کوي جزات دی، هغه څه بنیاد باندې دی. نو اٹ ډزنټ مین څه مطلب هر یو کس بینک ګاټه بل ته مطلب لو کی وایي څه بس زه به بینک ګاټه هغه کوم، که څه دا غلطه طریقه دی. اوس یې مو معاشرې کې دا شی شروع شوی دی. مو څه کوو، څه بینک کومه ګاټه ورکوي، زم سره دا بینک والا پیسې ته مو ته راکړه، مغه بینک ګاټه ستا ته درکوم، دا جایز نه دی، دا بیخي حرامه دی، دا سود دی، دا ته نشي ورکوی. البته یوه طریقه یې کیدای شي ته بینک نه پیسې راواخلې او کس ته یې ورکړه، ګاټه او سما مقرره وه، منافع او سما مقرره وه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هغه که چیرې داسې چل وکړي ته ورته خپلې پیسې واپس کړي وخت سره، چې 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد وي لږې زیاتې که په دیر کې خو مقررې څه نه وي شوي، هغه یو قسم تهدیه دی، هغه کیدای شي ورکړي. هغه صاحب ډېره مهرباني. زه بیا ډاکټر صاحب ته راځم. ډاکټر صاحب د یوه د سترګو بیماري دی جی، د یو کوېسچن څو راغلی دي د کمپیوټر استعمال کولو دپاره کوم عینک یعنی ګلاس دلته ګلاس لفظ استعمال کړی یعنی کوم عینک استعمال کړي پکور کمپیوټر استعمالولو ته یا موبایل استعمالولو ته چشمو څه هغه نشته، فایده یا نقصان نشته دی، دې کې هېڅ رول نشته دی. البته دا دی چې که کمپیوټر یا موبایل ته استعمالوي هغه باندې یا فلټر لګېدلی وي یا هغه کوم پړه کې څه دی هغه لږ کام کې نوره چشمو دي کې څه هغه نشته، څه کردار نشته دی. جی د یو کس بل مسله لګي چې مو سترګو کې هر وخت څه شی محسوسېږي لکه وریک شو، دا څه مسله کېدای شي؟ ښه، اول خو دغه د کمپیوټر والا ته یوه خبره زه اضافه وکړم چې هماغه 20 والا رول څه دی هغه لږ وکسي چې کله ته 60 منټه کمپیوټر استعمال کړې نه یو 60 سکنډه 60 فوټه وریا سترګې وغړوه، یا 2 سکنډه 60 سکنډه یا 1 منټ پورې پټې ونیسه چې کوم تو سترګې نه کوم بعد اثرات هغه زایل شي. دویمه خبره چې د سترګې کې چې لګېږي دې کې کله انسان کې اوښه کامه شي سترګو کې، د خدای څخه موږ ته کومه اوښه راکړې ده دی صرف اندی اوښې باندې دور دوره کتابونه لیکلي دي چې د اوښې کوم هغه د کمپوزیشن څه دی څه شي نه جوړه دی چې دا څه کوي کردار د کوي سترګې کې هغه ډېرې ژورې خبرې دي. خو کله انسان څه واجې نه جوړو بیمار شو پارس کا یا ځنه معدې ګولې خوري یو دوه داسې نورې بیمارۍ دي چې هغه نه انسان بدن کې اوبه کامه شي، څه اوبه کامه شي نو سترګو کې اوښه کامه شي. نیمه عام غوندې کې دوایي دی ټیر پلس نمای دی، یو څوس کې 3 ټایمه چوای شي 100 روپۍ 120 روپۍ کېږي، هغه څه نقصان نه لري، هغه څه به سترګې هغه وي دا صفا به وي د کومه د څه کې لګېږي دا به نه کېږي انشاءالله. ډاکټر صاحب زناو خلکو یې وریا والا نظیر کمزوری وي زناو نږدې دوه ویلي. ښه، بنیادي طور باندې د سترګه څه دی که نه دی یو خپل سایز خدای پاک جوړ کړی دی 23.5 ملي میټر، دا داسې کې 23.5 ملي میټر دی، د یو سترګه دغه ځای نه وخه دغه ځای پرې که یې چا دي ځای نه که د 23.5 نه غوټه دی سترګه نه هغه به وریا نظیر کام وي، مایوپ مو ورته یایو. که یې چا 23.5 ملي میټر نه وړا دی هغه به پلس نظر هغه به نږدې نظر کام وي. خو نږدې نظر یوزولي عموما طور باندې 40 کلونه وروسته کمیږي، خو ته چا وریا نظر کام نه وي. دي کې ټوله فزیکس دی، میتس دی وکړي، الجبرا دی وکړي، خو 40 سال نه وروسته نږدې نظر ډېرو خلکو خرابېږي، هغو خلکو ته چا وریا نظر ټیک وي. جی او منفي نمبر څه دی هغه موبایل استعمال وجې نه ډېر زیاتېږي،
که یو بچای دی هغه چې څومره غوټېږي هغه د سترګې سایز غوټېږي صحیح نو بیا چې کله ته موبایل استعمالوي دې سره دغه کوم سترګې کې نه څه چینجز راځي څه تبدیلی راځي هغه واجې نه هغه نظر تیزۍ سره کمیږي صحیح مخکې به که تاسو لیدلو دې باندې مو چې یو ملک ته لوړ وو هغه ځای کې دې باندې بیا یوه سټډي شوې وه څه لکه تایلنډ دی یو بل ملک جاپان دی پارس کا هغوی داسې ځمکه یې کامه دی داسې وریا وریا کورونه یې نه دي هغوی بلډینګونه دي لوړه لوړه که نه نه څه بچیو ته سکول کې کلاس بیا خونې ته راشي فلیټ اندالته کار میکرد که تاسو وقت کوم کلو خلک دی هغوی چشمو استعمال کم دی به نسبت هغو خلکو څه چوک تنګ ځایو کې اوسي چې کله ته سکول کې تو نظیر کم دی لکه څنګه جاپان وغیره کې څه دی که نه ټول مایوپ مو ته یو د منفي نمبر وریا نظیر چشمې چي هغه ځکه چې یو هغوی نږدې کار ډېر کوي هغه ښه قوم دی تعلیم یافته قوم دی خواري کوي او بل دا دی چې هغوی داشتې نشته دي پټي نشته دي چې هغه کې سترګې وغړوي وریا وریا چې وکسي بس دغه یوه بلډینګ نه راوځي بیا بل بلډینګ هغوی ته وریا لیدلې موقع نه میلویږي نه دې باجې نه هغوی سترګې بس وریا شی په ویر کې چې دا وریا چې شته دي هغه مغه سره داتې شي نه ډېر ښه کوېسچن یې کړی دی د هغه څه دی موبایل واجې نه بیا د وړوکی بچی چې څومره غوټېږي دې د آی بال سایز غوټېږي نه دا بیا کله دوره زیات شي چې هغه ته موږ منفي 30 نمبره چشمې ور کوو اندازه لګوه چې کله سترګې دوره سایز غوټ شي سترګې چودېدو خطره وي هکې ډېرې مسلې راځي نه دا ډېره اهم طرف ته موږ ته هغه ویل کړو دې باندې به پوره یو لیکچر کوای شو چې را څه کول دي ډاکټر صاحب د یو ډېر اهم څه دی موسټ امپورټنټ کوېسچن دی دا کالا موتیه څه دی جی بالکل دا څه شی دی کالا موتیه ته د مو عام ژبې کې چې تورې اوبه صحیح تورې اوبه داسې بیماري دی چې دا هر عمر کې کېږي څو قسمونه یې دي خو عموما هر انسان 40 نه څه عمر واوړي هغه ته خپل سترګې کې خپل یو پرشر دی لکه څنګه بلډ پرشر دی داسې سترګې کې خپل یو پرشر دی انټراکولر پرشر ورته ای او پي هغه چیک کول پکار دي دا انسان ته پاته نه لګیږي چې دا پرشر یې مو څومره دی لکه اوس تاسو ته پاته نه لګیږي تاسو بلډ پرشر څومره دی همداسې مو ته دا پاته نه لګي چې مو سترګې پرشر څومره دی نه دې 40 سال نه چو عمر زیات دی هغه ته پکار دی چې هغه یو ور سترګو ډاکټر نه هغه خپل سترګو پرشر چیک کړي دې بیمارۍ کې انسان ته وره دړندېدو پاته نه لګیږي چې هغه ایکسټریم ته ورسیږي اخري سټیج ته ورسیږي دې کې سیډونه نظیر کمیږي لکه اوس دلته نو سم ته دا ځای بریخي خو چې چا تورې وبوي کنه هغه ته دا ځای نه بریخي نه هغه خپل هغه دی خپل ټیسټ وته کېږي یو منټ کې پاته لګېږي خو دا دی چې هر سړي ته پکار دی چې دغه تور اوبو چې دی دې نه چې کوم نظیر لوړ دا بیا واپس نه راځي د نورو بیماریو سره مو هر څه کوای شو څه وکړو خو دا که یو وارې خپل دی سار نه اوبه واوښته دا بیا دې که مو اپریشن کوو که مو دوایانې ورکوو بیا فایده نه کوي نه دا ټولو نه اهم بیماري دی او دې نه چې څوک ړانده شوي دي کورمې کې ډېر خلک مو ته معلوم دي ډېر نامي ګرامي خلک دې بیمارۍ نه هغه ړانده ګرځي مختلف قسم دوایانې دي لکه دا بټنسول شو دا پریډنیسین شو دې نه دا تورې اوبه کېږي او بل د چوته ولګېږي سترګې چې څه خوښ شي هغوی نه کېږي نورې داسې مختلفې واجې کېږي چې هغوی نه سترګو کې کاله موتیه کېږي صحیح ډاکټر صاحب تاسو خو لکه غالبا ته پوت یا شوي ډاکټر داود جی بالکل زمو د سټوډنټ لایف مو طلباو بیا لوړو هغه ټایم کې مو څو 0.25 او څه داسې نظیر لګون ته کم خو نو هغه ته څه ویل غلو هغه بیا مو ته په خپل یا ویلي دي ډاکټر صاحب کنه څو هم څه زنداوي اوس کو مشاله زنده ده خط تندرست مشاله جی ناغه مو ته لای ځګنی تاسو لکی کی خو لا د شنه شټ شام څه دي د زیات کیږي دا تاسو خوري ویلي د مخبلونه دي خو د خلک یې څه گجاري خړلې نه نظیر کوم دی هغه تیزیږي او خکېږي گجارې کې بنیادی طور باندې کوم شاید هغه ویټامین ای دی کنه یو بل شکل کې وي خو هغه اخر کې ویټامین ای ونه جوړیږي نه ویټامین ای سترګې کې ډېر اهم رول دی خاص کر شپې نظیر کې لکه مخکې به څه چو شپې نظیر کم بیا به مو ته لڅ یا نه وخره کنه یعنی کې ویټامین ای دی بیا به خلکو سنورا کاروبار کول ولا پلانینګ داما کنه نه دام ظاهره خبره ده خدای کلام دغه خپل ځکه اثر وو او دا ویټامین ای به کې خپل رول وو د شپې نظیر به څو خلکو څخه خشوالو کنه نه وو د څه بیماری شته دي چې هغه د ویټامین ای کمی نه کیږي
هغه کې یوه انده ده چې شپې نظیر کامیږي، یوه بله بیماري ده د سترګو څټه پردو کې کیږي، هغه کې عمر تقاضې سره کیږي چې څوک مخامخ چوته سترګې غړوي سار خپې کسي خو پیژنګولي چو نشي کوای، لکه اوس مو تاسو لسونه یو شای دي خو کوم څوک پیژنې نه مو دا ځای وکسي تاسو دا ځای وکسي نه پیژنې دا ډاکټر صاحب دا غوسه نه هغه شون څه دي هغه بیماری د لپاره دا شی ډیر ضروری دی او هغه خرابېږي څه نه هغه څوک سموکرز دي سیګریټ څکوي چلم څکوي هغوی ته دا شی ټیک نه دی، هغوی کې دا بیماري ډیره زیاته کیږي. د نظیر د پیژنګولۍ نظیر کمول بیا دا ګجارې وکړي بیا کور نه کوي. ډیر زبردست ډاکټر صاحب زمو مرګلیا وخندید وزا وخندید زما چې څه زدا سیګریټ څکو نه مو ته پته لګیږي. ډاکټر صاحب ته دا خبره وال جی جی ډاکټر صاحب دا یو کوېسچن تاسو نه کوم بیا غو صاحب تر څو بیا تاسو نه اخیری کوېسچن کوم. جی شوګر د شوګر کوم اثرات دي سترګو باندې؟ ډېر مضر اثرات دي سترګو باندې جدي باندې لګ روشنايي وچو بالکل ځکه کله شوګر مو معاشره کې ډېر عام دی بلکې ټوله دنیا کې ټول نه وټ د ډندولې واجه څه دی هغه شوګر دی نن سبا او د کې اکثر کوم نظیر لوړو نه هغه بیا واپس نه راځي کراچي دوره دروشي چې انسان د صرف خپل مونږ او داس گزاره وسه کوي شي نه اول خبره خدا دې چې شوګر نه حتی امکان انسان ته پکور دې چې پرهیز وکي که خاندان کې شوګر دې خپل پمندې باندې ټیسټونه خپل علاجونه ټیکي او بل خبره دا دې چې کله چې تو شوګر علاج شروع کو نه شوګر ګولایو کې دا کوالټي دې چې هغه به تو اول 3 میاشتې نظیر ډیر کمای اګولای واجی نه کمیږي نن به یو شاوی سبب بل شاوی درو میاشتو پرې تو ته نه چشمې در کول دي نه څه دی هغه تو ګولای سخپل سترګي عادت شي خو بیا عموما کته شوګر کنټرول ساتل دی نو لاس کولا سترګو باندې اثر نه کوي که شوګر د به کنټرول دی نه دی بیا ډیر مضر اثرات دي دی پورې سترګي کې د انسان ټول نه وړه رګونه څه دی یو سار کې دي سترګو کې دي ګردو کې دي زړه کې دي نه دا شوګر خو د ټولو بیماریو مور دی دا ارزي باندې اثرات چي خو سترګو د وړو رګونو ځایو باندې د هغو ځایو باندې ډیر بد اثر چي نه بیا سترګې کې هغه وړه رګونه څه دي هغه نه لیکیج شروع شي هغه وینه ونه شروع شي او وینه نه سترګه ډاکه شي نه هغه د پاره مخکې خو دا و چې مو به ستړي پریشانې وته کولې اول به دوه ته انتظار وکړو خو عموما به خلک خوشحال نه وو بیا اوس د لپاره چې یو واستانه وروتي دی ایوستین نامې باندې دی بیویکیزوماب فرمولا دی هغه مخکې به دغه سترګې کې مو 3 ستنې بوالې میاشتې کې واستانه بواله د کسي کې هغه سبا هغه شوګر اثرات کم شول هغه بنیادی طور باندې د کولمو یو کینسر دی هغه د لپاره غستنه جوړه دی خو مو سترګې کې لګو هغه رګونه سيزول لپاره هغه بیا پنجاب کې څه یو مصحف پښولو تاسو خبر شوی چې ستنیوالي ډیر خلکو نه لاندې شول بیا هغه پاکستان ګورنمنت باندې پابندي ولګاله اوس مو څه مشکل سره داستانه یو تکړی دی ایران نه دی راغوړو ایران کې ډیر ارزونه دی دلته ډیره قیمت واغ زینه دی مو وروړو امید د عید نه بعد با یو کې پر ورسیږي نه خلکو ته بدل لګو دویمه خبره وکړه دا ده چې کله بیا اغستنه اثرات کور نه کوي کې ستنه کې کور نه کوي نه بیا غته مو لیزر شټونه ورکو هغه کوم ځایونه چې وینر رسي هغه مو ویلډ کو ام جبه کې وته ویلډینګ وکړو هغه وینه نور نه رسي چې سترګې وینه ډاکه نشي او بیا د سیاوي چې بیا کله دا لیزر او کې کور نه کوي که تو شوګر کنټرول نه دی بیا لیزر به وجود هغه نه لیکي شروع شي هغه نه بیا هغه چټه پردا چې مختلف ځایو کې وشلېږي نو تاسو وکړ مې کې ډیر کسون لیدلی وی ډیر ځوانون د شوګر واجی نه لاندې شول نو شوګر ډیر مضر اثرات سترګو باندې هر شوګر مریض ته کال کې یو ور سترګو سټه پردو چک کول پکور دي آیا د سترګو کې هغه لیکي شروع شوه دی او نه د شروع شوه ډیر زبردست ډاکټر صاحب جی وړو بچی ته د کوم سرمي اوم خلک جی بالکل د مو لکه خنيشته خو د نورو پښتنو زناوي لکو کې سپینګیریا لګي وډیا لګي غټیا لګي وړ بچي خیمو کور مې هغه کې وړو بچی ته کوم سرما نه سترګو تور سترګو نه توري بالکل جی بنیادی طور باندې خدا دې چې د کله چې د سرما لګي د مو هغه کې دا غته چې مشرخه ځای لګي نه خپل نظیر نوي کنه وړ کې نه کسي نسترګه بچو وکسي اکثر بچي مولې دلی دي چې مغه سلیس د خو کړي وي بیا سترګې کې د زخم ته جوړ کړي وي کنه نه د څه خشای نه دي
څه ډاکټر ایسوب سید څه دی څه رول نشته بل دغه دغه ځکه یو وړوکی غونډه کې سروای دی څنګه د وخته بوره هغه سروای د څکله د سرما ولګي ک هغه سروي ته برابر شو سرما هغه سروای بندګوي شي بیا ټول عمر د پاره بچی ته ډېری مسالې بیا وته وړي کله یو اپریشن کو کله بل کنه خشای نه دی زه نه ریکمند کوم څوک ما لګي جی دا یو سامعین ناظرین ډاکټر صاحب ډېر بهترین یو ډېر ښکلی پوینټ موته مخته کو هغه حل کو د سترګو توري څه کوم دي که نه دا سترګې کې دي فایده زیرو دی فایده یې بالکل نشته په کور داسې دی وړه بچي دي که زړه دي په کور دا دی سترګو توري نه سترګو تورولې نه په کور دا دی ځانونه وساتي مهرباني ډاکټر صاحب زه به تاسو طرف ته انشاءالله بیا راځم هغه صاحب اثار ارامخوري باندې تاسو څه نه څه خبرې وکړئ ایمو څومره اندازه ده ایمو ټیم لږ پاتې وي او ډېر خو اوورهول ایمو طرف نه آخري کوېسچن مانځ کې که څه کوېسچن راتلو به نه کوم آرامخوري اثار آرامخوري څه شی جی کسا دا مو موضوع څه کله مطلب وچړلو ابتدا یې وا یو تمهید و مو دا جوړ کو اصل موضوع اندا دی څه حرامو انسان وجود باندې انسان مستقبل باندې انسان زندگی مختلف پهلو باندې څه اثرات دي کار دی باندې مو ډېر سوچ وکړو د یاد وساته انسان څه دنیا کې څه چی ویلې نه کوي که نه څه خلته عمل ویلې نه وي څه خلته کردار ویلې نه وي څه خلته خوراک ویلې نه وي هغه انسان باندې ضرور اثرات شي او حرامخورۍ خپل اثرات د انسان باندې مرتب کیږي زه به ولې یو مثال در کوم که څه ځمکې کې انسان تخم کري نو د تخم نه پوده جوړیږي بوټي جوړیږي او دغه بوټو ته کومې اوبه ورکوي که نه هغه اوبه بوټو باندې اثر لري که پاکه پاکیزه اوبه ورکوي نو بوټي پوده به ډېره ښه وي او میوه به ډېره خوږه وي او که چیرې ګنده اوبه ورکوي خرابه اوبه ورکوي یاد وساته پوده بیا ښه نه وي او هغه میوه بیا هسې خوږه نه وي او اثر بیا هسې نه وي میډیکل رو سره اندیشن سره ریسک ورزیه دی که چیرې پاکه پاکیزه دی حلاله دی درسته دی صحیح دی جایزې طریقې سره دی هغه انسان جسم باندې او خاص کر روح باندې نفس باندې اثرات پریوزي که چیرې درسته مړی دی یاد وساته انسان کې نورانیات ایجاد کوي انسان باطن روشن کوي انسان زړه نورانی جوړوي روایتو کې راغلي دی ضیاء القلب یعنی باعث جوړیږي چې انسان زړه نورانی وګرځېږي چې کله زړه نورانی شي انسان عباداتو ته اطاعت ته بندګۍ ته زړه کیږي انسان چونکې زړه نورانی شوي کسې اثرات متعدد اثرات دي زه به یو اثر درته دا وښیم کسه یو اثر یې دا دی چې انسان د عبادت توفیق سلب کوي ډېر کسان چې هغه عبادت توفیق ورکې نه وي زړه نه وي مثلا پوهېږي د باندې څه لمونځ یو ښه شی دی عبادت یو ښه شی دی بندګي کې ښه سکون ورکې دی خو زړه ورته نه کېږي مطلب پښتو خبره څه ملیای ورته موته وي هغې به وجه حرامخوری دی که چېرې انسان رزق حرام وي نو هغه بیا عبادت ته لمانځه ته زړه نه کېږي سجدو ته زړه نه کېږي دا قرآن یاد یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا خپل پیغمبرانو ته خدای چې پیغمبرانو تاسو پاکه پاکیزه مړی وخوري عمل صالح وکړئ مطلب دا عمل صالح تړلی دی نتیجه دی د رزق حلال هغه انسان چې هغه رزق حلال وي نو هغه مطلب دا څه عبادت کوای شي بندګۍ کوای شي عمل صالح کوای شي نو دغه منځه مضبوط تعلق دی که شیخ عباسی قومي مفاتیح الجنان لیکلی ما تاسو سره پورو کې شته شبهای قدر کې الوستای شي دعانو کتاب دی هغه پر احمدان ته لوړ یو مرګلي سره وسار و مرګلي چې ته اصرار سره بوتلې به مړی ته د تلو نه اوسه بهرحال مړی وخوړه سبې المنځه ته به مشکل راپاڅېدو تهجد او نافلې ورنه قضا شولې ملګري نه پوښتنه کوله څه دا چوک و چې دې مړی ته زه توبه تللی وم هغه ورته وویل یاره پلانکې یوه سرکري محکمه وه پلانکې محکمې کې دا نوکار دی هغه کې سود والا کاروبار عام چلیږي نو هغه ورته وویل کسه دې سود والا مړی نه ما مړی وخوړله ما چې ته عمر کې نماز شب قضا نه و شوی نافلې قضا نه وي شي نن مو نه قضا شولې نن مو نه وه کړلې یو اهم رول یې دا دی هغه جي چې انسان عباداتو نه اطاعت نه بندګۍ نه محروم کیږي یو بل اثر یې دا دی کسه عبادت که انسان کوي یا که نه عبادت کې خدای یو حلاوت یې دی یو خواند یې ورکې یې دی یوه شیریني ورکې یې دی مو حلاوت عبادت نه ورته یایو ځنه کسان د عبادت حلاوت نه محروم دي شیرینۍ نه محروم دي لطف نه داسې نه دی چې خدای خپلو سجدو کې المنځو کې عبادت کې تحلیل و سجدو کې خوان نه وي یخی خدای یو لطف و یو خوان ورکې یخی دی خو ځنه کسان دغه خوان نه دغه لطف نه دغه لذت نه محروم دي دا روایتو کې شته دي څه کوم کس ګناه کوي یاد وساته ګناه باعث جوړیږي چې هغه انسان د عبادت خوان نه محروم کیږي
المنځنې خو ډېر خلکو درېږي، عبادت نه ډېر خلک، سجدو نه ډېر خلک خوفار کوي، ځنه کسانو ته خوند ورکوي، ځنه کسانو نه بیزار وي، ځنه کسانو فارمیلیټي شکل کې مطلب یو عادت شکل کې دوره وي څه بیړې وي څه زرې ختم کو مطلب کنه یو بوج وي ورنې. نو کسه دا حلاوت ډېر مهم شی دی. بایزید بستمي په اړه کې راغلي دي څه هغه به عبادت حلاوت نه محسوسوله، شیریني او خوند. سوچ ډېر وکړو چې دا څه وجه دی. ورځې مور صاحب مثلا دې باندې خبره وکړه، مور دې ورته څه مو ته یو شی یادېږي چې کله ته خېټې کې وې مطلب زه حامله وم نغ ټایم کې مو چې د پردی مړۍ څکلې وه مطلب بغیر د اجازته. هغه زوی ورته چې کسه دي اثر نن مو باندې عیان دی چې زه عبادت نه خوند نه محسوسوم، خوند نه راته محسوسېږي. زه به دلته یوه جمله ادا کوم که څه پیغمبر یو حدیث دی، پیغمبري العبادت 70 جزءا و افضلها جزءا طلب الحلال. پیغمبري چې عبادت او یا جزء دی. اسلام مقصد څو عجیب مذهب دی. عبادت او یا جزء دی. افضل جز د عبادت رزق حلال ګټل دی، محنت مزدوری کول دی، تلاش کول دی، کوشش کول دی، همت کول دی. ایمو معاشره داسې دی که نه ځنه کسان کار باندې مطلب اور محسوسوي، کار نه شرمیږي، بیروزګارۍ باندې بیکارۍ باندې خونې کې ناست وي مثلا هغه نه شرمیږي چې زه خونې کې ناست یم همداسې بیکاره بیروزګاره. دا ورته ښه برېښي، ځان ورته ښه برېښي. یو ورځ پنځم امام خپل باغ کې پټیو کې لګیا دی، خوارۍ کې بیلچه ورسره دی، خپل دوه مزدورانه ورسره دي، خویلې ونې رماتې دي. یو کس ورته راغلو چې دا وکسه امامه ځان بولي او دا دوره دنیا لالچ خسته دی، ګرمۍ وکسه دا خویلې وکسه. راغو مولا ته دی څه ته دوره دغې ګرمۍ کې دي، سختې ګرمۍ کې لګیا یې، خویلې در باندې رماتې دي، خوارۍ کې بیلچه در اخیستې دی، دوره دنیا حرص و لالچ راخستی په کدي حالت کې مړ شي خدای ته به څه ځواب ورکوي. مولا ورته یي څه جاهل ته بدبخته کدي حالت کې زه مړ شم د عبادت دی، رزق حلال ګټل اهل و عیال ته د عبادت دی. دی حالت کې زه مړ شم زه سرخورو یم. خدای د نوه کې انسان حالت کې مړ شي چې کله معصیت حالت کې ګناه حالت کې دا ګناه حالت نه دی. نو که مو معاشره کې یو بدبختی دا دی، زه به تاسو ته بیان کوم مو معاشره دی مو سوسایټي عکاسي به درته وکړم که نه. مو پښتو کې چې یو دی وګټي سل دی وخوري، دا غلطه دی. سل هغو ته یې چې هغه سپینګیري وي، سل هغو ته یې چې هغه بیماران وي، سل هغو ته یې چې هغه زنانه وي، سل هغو ته یې چې هغه وړه وي، هغه یې وخوري نه ځوانان. صحیح که تو سوچ کړی وي هغه که نه نن سبا یې مو معاشرې کې به بدبختي اندا دی چې یو اسټرالیا کې دی، یو ایټلي کې دی، دوه ایټلي کې دی، بهر دی، بس مغه یې ګټي او دلته مشالې وي شیران ورته ناست دي، دوی خوري، فلډر یې ورته خستی دی، ګوډ یې ډاکي ټیک شټیک شو، پروا یې نه کوي. او نن سبا یې مو اندا معاشره اندا ځوانونه زوړي عادت شوي دي. په کار خو دا دی چې څوک خونې کې دی که نه هغه محنت وکړي. زه فخر سره د خبره کوی شم مو پرشنور کې خوشي کوم چې کوم دی که نه هغوی کې یو صفت بهترین صفت هغه اندا دی چې هغوی پنځه وړونه بهر وي، شپږم یې خونې کې وي، که نه ته به کسې شپږم به ګوډۍ ته ویلوړ وي، شپږم به دوکان کې کار کوي، شپږم به خونې کې یوه ذمهداري وي. خو دا مو یو تورای کوم مثال تورای بنګښ څه کوم یو هغه که زه به درته یم دوه وړونه یې بهر وي که نه څلور به دلته ورته مشولی وي، یوه خپه به بلې ډولې وي، کار روزګار به نه کوي، مزدورۍ به نه کوي، هغه دپاره د اور برېښي، سپینې جامو کې روځي مطلب ځان ډریس کی او بس ټوله ورځ یې له یا سار وي، کله یوه ځای کې ټایم پاس کړي، کله بل ځای کې دا ورته ښه برېښي. که څه محنت مزدورۍ کوله حلاله ګټله دا بهترین عبادت دی. اخري وانو ته تاسو خدمت کې عرض کوم هغه ټایم به شاید نزدیک وي. که څه حرام خورۍ وجې نه انسان عبادت نه قبلیږي. عبادت که انسان کوي که نه چونکې رزق د حرام دی نو عبادت د سند قبولیت ته نه رسیږي. دې به زه یو ساده مثال در کوم. که څه یو زمیندار څه تخم کري که نه تخم سالم وي ځمکې کې وکري نو هغه روځي. که تخم هغه وي مو څو ته پوچ وي، پوچ تخم ځمکې کې وکړه هغه پوده نه جوړېږي، هغه بوټی نه زرغون کېږي. انیشن سره اعمال و عبادات و تعلق چې کومه دی دارومدار رزق حلال باندې دی. رزق حلال وي نو عبادت څه ټوسې کوه هغه سند قبولیت طرف ته رسېږي. دا د قرآن آیات دی انفقوا من طیبات ما کسبتم. تاسو چې کوم مطلب دا چې انفاق کوئ یا که نه رزق نه وکوئ چې هغه تاسو حلاله ګټلي پاکه پکې ځان مړی وي که نه. شپږم همدور کې یو ظاهر ډېر مشهور شی و چې دا ډېر رسېدلی کاز دی دا دی یادي خلکو سره ډېر مدد کوي. ورځې مولا ورسې ووتو بازار کې کسي په چونې پوښتنه وکړه دا څوک دی چې دا مغه زاهد دی. مولا ځان پټ کړو ابا کې چې لږ داسې دیز لږ کوج ولګوم دا څه چال دی چې کوي دا سوچ ورته کوه. هغه لاړو مطلب یوه دوکان ته ودرېدو میوې والا دوکان و، هغه مشغول و، دیونه دوه انار پټ کړل جولی کې واچول. مخ ته لاړو یوه تنور نه دوه نغن پټ کړه هغه یې جولی کې واچول.
لاړو یوه کاسته مریض و فقیر و شهر نه بهر هغه ته ویر کا نور یا ویر کا نه ویر امام حیران پاتې شو ته ویره وو ودی سورج هغه غلط کار دو کې وځي کې د انور پټ کبل ځي کې نغن پټ کبه د فقیر ته ویل دا عجیب کار دو کو مولا ته دی دوره ته جاهلی الله یعذ بالله ته بدینه پیږي قرآن د نه دی ویل قرآن کې هیڅ ګناه و کې یوا ګناه د تلی کی یوا ګناه و کې او که یو نیک عمل و کې 10 د تلی کی نه ته سوچ وکه ما دوا انور پټ ک دوا نغن د څلور شو څلور ګناهونه مو کې او دالته مسکما ده بعد څلور شو نه هغه ته ویر ک فقیر ته میر کو نو څلور منی کرونه وک څلور نه کرونه څو کیږي 10,000 ویر کا 40 کیږي 40 منی کې و کې دلته څلور ګناهونه وکړلې چورته نه منفي کا 36 موته پاتې شولې 36 خورته پاتې شوي مولا دوی سخت جاهلیت ته قرآن اچي د نن سبا قرآن رټې ولا خال چې قرآن رټا کړي په قرآن پوي نه دی لکه د نن سبا زمانه ولا یادي مولا دوی قرآن صحیح ول ویلا انفقوا من طیبات ما کسبتم قرآن دی څه پاکه پاکیزاوی هغه خدای لاره کې خرج کوی صدقه او خیرات هغه نه کیږي هغه رزق حلال ولې جایز وي نه څه نه جایز وي حرام نه ته مطلب رواخلی پردي څه پردي مال کې ختم تای جوړ شي کنه نو دا جی هغه څه د یو کوېسچن یاد تاسو څه مخکې موضوع زه بس دوه حدیثونه توس خدمت کوم ما بس موضوع ختم دی کې مولا کسه حدیث پیغمبر حدیث من اکتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقه ولا حجا ولا اعتمارا مولای څه کچېری چا مال حرام ګټلې وي هغه کې دو حج کوي دو صدقه ور کوي دو خیرات کنه یو حدیث ډیر عجیب حدیث دی مولای اذا حججت بمال اصله سحت کچېری د سه مال سره د حج وکړو څنګه رشوت ولا فما حججت ولكن حجت البعير تو حج نه وکړل کوم مخ د ځوان سبتله اوخ حج وکړل اوخ د حجی شو ته حجی نشواله شیخ سعدی او شعر کیا ایدی ترجمانی کړی دی هغه ای کنه حاجی تو نیستی شطور است از برای آن که بیچاره خار میخورد و بار میبرد پوه شوی ته حجی نه شوی هغه اوخ د حجی شوی ویلې هغه و طرف ته از غی خوري او بل طرف ته بار وړي زحمت کوي تو څه زحمت کړي پردای مول د وړې دی او ځون د حجی جوړ کړي دی خدای دې مو عملونه قبول او منظور کړي ان شاء الله مهرباني هغه سب د یو کاست هغه کوېسچن کې سمو اول روزه پاکستان کې وساتله اوس قطر ته راغو او عید کچېری قطر کې واري زمخ کې شو دا کوم میوه روزه پتی کېږي کام دی بز قزو کوم دو څوک ملک ته لوړ شي مغه ملک په مطابق ده چونکی قطر ته د لوړ دی کنه اوس به قطر په مطابق دوید کې خو البته قطر د ګورنمنت هغه سره نه حالت څوک مطلب مو فکر په مطابق وي مو فکر په مطابق څه کله وکسي صحیح ده صحیح او دویم سوال دا دی چې د پرشمي وخت کې سترګې کې هغه چوم دوی هغه ځای کومه دی هغه د خولي تر چی روجي څه حکم دی اول خودي سحری ټایم کې ویلې دي بالکل دغه ځکه د کوم خو پیپ ده کنه پیزي ته لوړ دی دا حلق ته چی خو دی او حل ده چې کله د دوی و چې نه دغه ځکه د پیپ نه سی یو څو سکندو د پاره د غوته کې دا بیا حلق ته نه سی هغه جذب شي څو سکندو کې جذب کی فقهي خود سره ډاکټر صاحب صحیح ولا فقهي کو څه غوښ استنی سترګې کې د دوی چولې اجازه ورکړل دی خو البته کچېری یقیني وي چې دا مو حلق ته سی بیا په کوله پرهیز وکي او بیا ډاکټر ولا طریقه صحیح دی هغه د پیپ نه لوس کیک دی سال ته لوړ نه شي خدای ته دی لیکل سحری ټایم دی سحری ټایم خاصه اجازه ده هغه پر شمی ټایم دی په مسله نه کوي یک ټایم کې نه کوي لوډ شیا نه زایکی زنا او زایکی سخت دي ها ډاکټر صاحب تاسو ترسم د یو کوېسچن کې مو کوم د وړو بچي حواله سره تاسو نو سوال کوونه دي آیا د آی ترانسپلانت ممکن دی جی بنیادی طور باندې د سترګې څخه دوی دماغ وای ساده دا دماغ سره اٹیچ د ځینې طور لور د دماغونه وروتي دي نه دا ټول سترګې ترانسپلانت ممکن نه دی د کې په زرګونو په لکونو نیورونز دی وغیرہ وغیرہ هغه بیا نشي اٹیچ کېدای کنه لکه څنګه سپاینل کارډ بیا نه اٹیچ کیږي نشي دا اپټیک نرو بیا نه اٹیچ کیږي خو د کارنیا چې مو ته د مخامخ شیشه دا ترانسپلانت کیږي دا ترانسپلانت کیږي دا چې سترګې شنی وي ګولې تیر کړي یو زخمی وي دا غور باندې جوړ شي بل د بنی ادم څخه کله وفات شي هغه شیشه مو راوخلو هغه خپل یو محلول ده هغه کې څنګه سړی وفات شي شپږ غنټو کې نه هغه سترګه مو هارویسټ کو تنه کارنیا وبسو کاټ کو هغه وبکی کیسول سولوشن وته کیسول هغه کې وچو بیا بل کاست هغه بیا مو محفوظه کړ شپږ میاشتې بعد یا ته بیا لګوای شو انا اسلامي حساب سے حکم دیغه باغو سے بغه باندې رونو وچي خو ټوټل آی ترانسپلانت نه کیږي کیږي صرف د کارنیا ترانسپلانت کیږي هغه سپیشل کی سونه دی هغه کیږي جی ډاکټر صاحب ایمو اخیری کوېسچن دی
د وړو بچیو کومې عامې بیمارۍ چې دي د سترګو دي باندې لږ روشنایي واچوئ. بچای څه پیدا شي ظاهره خبره ده مختلفو خطرو څخه مخامخ شروع شي کنه صحیح. نه هرې علاقې هرې کوم غوي کومه مشراوي کوم خلک وي کوم قسم خلک هغه مختلفو بیماریو سره بیا هغه مخامخ کیږي. صحیح. نه اول څه څنګه بچای پیدا شي هغه کې دا خبره وي چې اکثر متولدین راولي چې مو بچي د سترګو وخه کوي. نو د اوخو کوم ډرینج د اوبو پیپ ته د پیزې تلور دی دا شپږمې میاشتې پرې ورو خپله خلاصیږي. صحیح. نه هغه ښه طریقه دا ده چې مور ته یې مو یایو چې د وړه ګوته وي چې د نوک سړی خوږ نه کړي که نه صحیح. د کونج ته هغه ته داسې لاندې طرف ته زور ورکوي هغه پیپ شپږمې میاشتې پرې خپله خلاصي. هغه کې څه دویانو دوره فایده نه وي ډېر ضرورت یې پکې نه وي. یو د ملش پکې فایده دی یو دا دی که بچي پیزه بندېږي نه زیتون تیل یا بل داسې څه دوایي ورته چایي څه پیزې خلاصوي څه هغه وشي. دا اول دا ټولو نه کامن عام بیماري دی. دویمه خبره دا دی چې د موته چې کله اکثر میاندې بچي روړي که نه هغه ته هسپتال ته نو بیا یایي چې مو بچي هغوی ورته خوشحال وي هغوی ته پاته نه وي چې مو بچي دی د سترګه چې دی یوه سترګه دا د پیشو مخه یې پړاک کوي تیارې کې. نو دا بنیادي طور باندې یو عام کینسر دی د وړو بچیو. مو د نږدې وختو کې 3-4 بچي ډایګنوز کړو واستول و سترګې ورته نه وبسلې که نه. صحیح. نه هغه میاندې ورته خوشحالېږي چې یاره مو بچي د سترګه تیارې کې پړاک کوي. خو کله چې چا بچی هغه دی که داسې سترګې کې داسې ابنارمل داسې عام پړاک نه دی داسې پیشو مخه یې پړاک کوي که نه پیشو ولا تاسې سترګه لیدلې که هغه شی پړاک کوي نه هغه پکار دی چې زر نه زر ځان راورسوي. بله خبره دا دی نن سبا بدقسمتۍ سره ایمو میاندو حمل دوران کې د دوایانو خیال نه ساتي چې یو خوړو هغه کې مختلفې بیمارۍ دي هغه بچیو کې ډېرې کامن دي عام دي. هغه غوټه وجه دا ده چې بچی کام وخت نه پیدا شي. کله بچی خپل ټایم نه کام پیدا شو هغه ته بیا مو ریټینوپاثي یا پریمیچورټي وایو چې هغه د سترګه څټه کوم ځینې تصویر جوړېږي هغه پرده یې پراځای ته نه وي رسېدلي هغه منځ کې پاتې شي. هغه بچي بیا نظیر همیشه دپاره کم پاتې کېږي. خاص کر هغو بچیو ته چې کوم بچی کم پیدا شي بیا یې د هغه ویر کړي اکسیجن ویر کړي یا دغه نوره شیشې بشې کې وچوي که نه دغو شیانو څخه هغه شی کېږي. بله څه دی وړو بچیو مور نه پیدا شي هغوی بچیو سترګو نه پردې وي. اکثر موته خلک بچي راولي که نه چې د هغه بچي نظیر چک کولې طریقه دا دی چې هغه مور ته سترګې غړوي که نه غړوي. بچی که یوې هفتې دی که نه هغه به خامخا څه ونیسي هغه مور ته سترګې غړوي. که مور یې پوه شوه چې دا مور ته سترګې نه غړوي نو بیا په کور دی څخه ډاکټر صاحب په ټایم باندې مشوره وکړي. او بله وکړي دا دی چې حمل دوران کې غیر ضروري دوایانې چې ډاکټر په سلا نه وي هغه نه سوا هېڅ مه خوري. او فولیک اسید عام قسم ګولۍ دي ډېرې د ورکریا ورکوي مخه 15 روپۍ بتل کېږي غوټې 200 ګولۍ ورکوي که نه دا یوه روزانه که خوري هغه سره بچیو کې دغه بیماری نه کېږي. صحیح. نورې چې دي بیا انداسې چې لږ غونته کې عمر یې زیات شي د 2 کالو ته ورسېږي نو بیا یې موبایل کې موبایل ویر کړي چې دا وخه هغه خپل کارونه کوي. نه هغه څه کله بچی هغه موبایل ته سترګې غړوي هغه سترګې سایز کې فرق راځي. سترګې سایز کې فرق راځي هغه بیا همیشه دپاره نظیر کم پاتې کېږي. نو بچیو ته بالکل د وړه کم ایج کې موبایل نه دي ورکول. په موبایل یې ما کړی کم از کم دې په ځای بل څه شی ورته هغه کړه که نه او دا ما کوي. بیا همداسې هغه کې جمع نمبر پلس نمبر کېدای شي ماینس نمبر کېدای شي سلنډر مو ته یو هغه نمبر کېدای شي نه دغه شون خبرې. او بل چې چا مور پلار چشمې چوي نه پکار دی چې هغه بچی اول 2-3 میاشتو یا 6 میاشتو کې مو ته خامخا وښیي. که پلار یې نظیر کم وي ځوانۍ نه 40 سال نه ورسته نه یا مور نظیر کم وي یا نور خونې کې ممګان ترونه تراندې چا نظیرونه کم وي هغه پکار دی هغه په ټایم باندې مو ته وښیي. همداسې یوه بله بیماري د هغه پیدایشي دی چې د شبکوري مو ورته یو ریټینایټس پیګمنټوزه ورته یو دا یې مو طرف ته ډېره کامن دی. نه دغه شي باندې مو پکار دی چې که بچی پرېږدئ چې ورته وچوي هغه تیارې کې نه کسي نه پکار دی چې هغه مو ته زر رپورټ وکړي. همداسې نوره بیمارۍ ډېرې دي خو دا داسې عام بیمارۍ دي نه داسې څه وي پکار دی والدین دې باندې خیال ساتي. مهرباني ډاکټر صاحب د تاسو د زړه اته ګهرۍ سره مو شکریه ادا کوو. مرکزي اداره تبلیغات مرکزي مامورګاه پرچینور طرفه نه هغه صاحب د تاسو ډېره شکریه ادا کوو. تاسو خپل قیمتي وخت مو ته راکړو. الله رب العالمین دې تاسو توفیقاتو کې نور اضافه وکړي. خداوند عالم دې مو قوم بعد مشکلات و مسائل محفوظ وساتي. سامعین و ناظرین
ایمو تقریبا پروګرام ختم شوی دی. آینده 2 شپې شوي یا مثلا 3 شپې شوي بیا به موږ تاسو خدمت کې حاضرېږو یو نوي پروګرام کې نوو ولمنو سره. سبا پورې انشاءالله موږ تاسو نه اجازت غواړو. الله رب العالمین تاسو خپل زمان کې وساته. څومره مسافرین یې بهر ملکو کې خداوند الله هم د تاسو حلال روزۍ نه مونږ ډک وګرځي. خدای تاسو ته کبیر خبرني نیت کړي. هغه صاحب د تاسو شکریا ادا کوو. زه تو مې کې خلک مو نه کوېسچن پوهیر وسوال مو تاسو نه یو کوونه دی مختصر غونډه. هغه صاحب مو پروګرام د مرکزي ادارې تبلیغات طرفه نه ختمول شو لایو سیشن. تاسو خو تقریبا تاسو شوي نجاپ علي هغه شو اخلاق هغه شاکر هغه موږ علماء چې وي هغوی مو ته ډېر زیات ټایم راکړی دی. موږ د پروګرام ته تاسو یې واجې نه خلکو ډېره زیاته استفاده کړې دی. او ډاکټر صاحب وایي دوی څومره ډاکټرز دي هغه کې ذوالفقار صاحب و رفیق صاحب و او دې نه علاوه DHO قیصر عباس صاحب و ایمو ډاکټر صاحب ډاکټر سید محمد ثقلین آی سپیشلیسټ دوی هم ته ټایم راکړو. تاسو د ادارې تبلیغات لایو سیشن نه څومره مطمئن یوئ و قوم ته څه پیغام ورکوئ؟ دین ما مراد دا دی چې مو چونکې د اوس یو موبایل لګېدلی وي لایټونه بهر سامان د جیبونه یو چا نه مو راوړي دي هغه یو کور وکړي یو نه وکړي. اسټوډیو له کوم سیستم دی هغه اوسه پورې مو هغه کې لګیا یو چې مو وکړو. نو تاسو قوم ته څه پیغام ورکوئ؟ تاسو خپل تاثرات څه دي؟ څه کمنټس ورکوئ خلکو ته؟ ډېر بهترین سوال دی دا خپل ځای کې. که څه مو همیشه نه د ارمان و چې مرکز په کور د خپل یو چینل چلیږي او پروګرامات یې وي بقاعده. ویلې مرکز د پرچینور زړه دی او زه به دا یم چې هیډ کوارټر دی. دې ځای نه په کار دی چې هر قسم ته میسج پیغام بر وخت میلویږي او کوم رهنمایي کیږي هغه هر انګل سره. نو تاسو ته دا زه سپا خبر وکړم چې پرچینور کې ډېرو ځایو کې سټوډیو شته دي او مرکزي ایمو سیستم کې مرکزي منبرګاه کې یوه خام مجهزه ماډرن جدید تقاضو په مطابق سټوډیو نشته دی. دې دپاره دا افرټ چې کوم شوی دی دا موجوده چې کوم صورتحال څه مثلا تاسو کس وي دا ډېر کمترینو وسایلو سره دا پروګرام د چلیږي. خدای مو تاسو ټولو مرګلو ته خاص کر تا ته سره د څوره ټیم در سره دغه ته نور مزید توفیق ورکړه چې هغه واقعا شب و روز محنت تاسو کوئ چې دې حده پورې تاسو د اداره راوستلي دی. خدای مو ابتدا دی مو قوم نه برپور اپیل کوو خصوصا هغو جوانانو نه چې بهر مو د پروګرامات کسي یا مو سره وسایل بیخي نشته دلته او دا چې کوم تاسو پروګرامات کس یا د موبایل کې مطلب ریکارډ کیږي او موبایل هغه داسې مطلب د شخصي ذاتي موبایلز دي او هغه نه علاوه لایټس نظام یې مو مطلب ټمپریلی دی عارضي دی. او دې کې مو یو کوشش دا دی چې یوه بهترینه یوه جدید تقاضو په مطابق دلته یوه سټوډیو جوړه شي چې هغه کې تاسو سره وقتاً فوقتاً پیشنماز هغه نه ونیسه سکرټري نه ونیسه مشران نه ونیسه علما ټول تاسو سره مطلب حاضریږي. هغه تاسو ته قومي مطلب څه خیل ته دلته سلام مشوره دی یا رهنمایي دی هغه درکوي. او هغه نه علاوه کوم ایام د محرم یا سفر یا ماه مبارک رمضان دی هغه کې تبلیغات کیږي هغه تاسو ته کور کور ته رسیږي. ویلې نن سبا زه به دا وایم چې که څه ممبر خپل ځای کې یو ضرورت دی خو نن سبا ډیجیټل دا ممبر چې کوم مطلب دی چې د موبایل په ترو کیږي د نیټ په ترو کیږي دا هر کور ضرورت دی. او دې دپاره تاسو مو سره برپور تعاون وکړئ. زه برپور اپیل کوم مو څوره جوانان دي خصوصا یورپ کې چې د استرالیا امریکا کینیډا نه ونیسه تا ایټلی تا فرانس او جرمني او یورپ کې څوره دي بیا عرب ممالکو کې دي تا عراق او ایران پورې یا بهر مو شهرو کې اسلام آباد کراچۍ او کې څه دي هغوی مو سره دی مهم کې برپور حصہ واخلي. او دا زه درته روایت وروسته یم چې انشاءالله مو دا پروګرامات چلیږي دې سره دې ذریعې څه څوره تبلیغ کیږي دې ذریعې څه څوره ترویج دین کیږي. د ترویج دین کې کا څه غواړو خپل مستحقینو دپاره خپلو مردګانو دپاره مواتو دپاره هغوی ثواب هدیه کړي هدیه صدقه جاریه وګرځېږي. هغه بهترین سورس انده دی بهترین طریقه انده دی چې انشاءالله که څوک مو سره لایټس کې مدد کوای شوي کیمرو کې مدد کوای شوي نورو شیو کې یا نقدي کیش سی هغه ډېره بهتره خبره ده ویلې چې موږ خپله سټوډیو خپله برابروای شو تاسو کیش مو ته رسوای شو تاسو ته به انشاءالله نمبر هم شو شوي وي مطلب اشتهار به جاری شي هغه کې تاسو کومې نمبر یې وکسوئ چې هغه کې جیش کیس دی یا مثال بینک اکاونټ دی هغه باندې تاسو مو ته پیسې ټرانسفر کوای شو. انشاءالله تاسو دا پیسه به
بهترین طریقې سره مرکز کې بهترین سټوډیو باندې خرج کیږي او دې ذریعې سره به ټول کال تبلیغات کیږي او دغه تبلیغاتو کې تاسو مو سره برابر شریک یوئ ان شاء الله مرکز سره تاسو همیشه دپاره ولاړای تعاون ما کړی دی قربانۍ ما پور کړي دی دغه شي کې به دغه مهم کې به تاسو مو سره ان شاء الله حصہ خلوي خدای د تاسو ټول محفوظ وساتي والسلام علیکم ډاکټر صاحب اما عرض کولو دغه پرنن پروګرام په وساتات سره چې د څوره مو نوجوانان دی بهر ملکو کې دي خاص کر د عرب ممالک کې زیاتره دا خلک چې کله واپس راشي دغه خلکو نه خپل عمر نه مخکې سترګو نه پردې راځي او سترګو نه یو قسم ته غوښې راځي مو ته ټریجیم یا یو تاسو دوبه ولا چې څوره وکسو غریبانو سترګې سری وي نه هغه د پاره مو د عرض د کله هغه غریبان ورځ کې 18 غنټې 16 غنټې ګوډې چلای نه هغه ایسی ته نوسوي هغه ایسی هوا انتهایی وچوي هغه واجه نسترګې ډېری وچی کیږي چې وچوي نه بیا سره کله د سترګې مور په و د سترګو د پاره ډېر نقصان دی وی د سیده لکه وچه شیشه باندې ته وایپر چلای نه ته 16 غنټې وچه شیشه باندې وایپر وچلای یا شیشه بچول وی او وایپر بچول وی نه انداغه سترګې د کومه مخامخ شیشه سره د ډېر قیمتي شیشه ده د مودوی د خلکو د ریکوست چې التی توري چشمه بهترین توري چشمه دانا چې د دالته بازار کې فوټپات کې شپې تر په 10 روپیا کې دانا خیر او توري چشمه الته چوي او کومه ایسی هوا د ترچی هغه کوشش کوي او خپې طرف ته ساتوي یا پسنجر سایډ ته ساتوي سترګو ته مخامخ ما پرېګدوي دی واجنه هغه شیشه رچی پردار وخرچی سترګنی او بیا چې کوم عرب ممالک دي د ځکه د مرسترګي او د زمکه مانځه فاصله کامل دغه خلکو نه د یووی د سترګې د مرسترګې رڼو سره دی وای ساده مونږ ته یو الټرا وایلټ پارت انویزیبل پارت هغه د سه رڼو د څنګه متستبریخي نه هغه د سترګو باندې پردې رچی دا هغه رڼو واجی نه رچی نه کتوري چشمه چي هغه خلکو نه به پردې نه رچی او دالته کوم کورمي ولا کسو چې کلاویا تیاو کولشین مې او ته اپریشن کوو د بین سره رچی 30 سال 35 سال کې هغه ته مو اپریشن کوو هغه بنیادی واجه دار هغه الته ګرمو ته ایکسپوز دي خو به کامي خوراکونه غځي کې دا شی ټیک نه دی کنه خو نیمه خای پاریز مړې نشي کوي نه خبره ده چې توري چشمه او دغه ایسی نه لګزون ساتي کالته کمرې کې هغه ته بجلی فری دی نه کوشش کوي چې ایسی لګغه ترموسټیټ لګ کام ساتي چې هغه کمره دور نه سړیږي چې هغه سترګو کې ابو خا کام شي دا میسج دی ډاکټر صاحب د تاسو او صاحب د تاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم سمې ناظرین نو پروګرام ختم شوی دی ان شاء الله سمونی پروګرام سره تاسو خدمت کې حاضر او سبب پرې تاسو نه اجازه غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علینا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.